منگ با ہمیشہ دا کوشش کو کہ زه M&M کما سبل ملګری MPA څه خفګان به د ما نه راغلي څه غلطیانې کمزوریانې به د ما نه شوي څه غلطیانې کمزوریانې به د هغه نه شوي کوشش به دا کوو چې موږ به درګذر کوو موږ به معافي کوو او موږ به پارټي یو موټی کوو موږ به کوشش دا کوو چې دې وخت کې موږ نظر واچو چې PDM چې د 14 پارټو مجموعه ده چې څومره د پاکستان سیاسي قوتونه دي د دین علاوه چې د پاکستان نور قوتونه دي ټول موږ ته یو شوي دي او خان صاحب ورسره ځان له جنګیږي موږ ټول د خان صاحب سپیانو او ان شاء الله خان صاحب په حکم باندې چې هر یو خبره راځي چې هر فیصله راځي نو په هغې باندې به منوعن زموږ به هغه فیصله وي او په هغې به عمل کوو نو ان شاء الله چې چاته هم ټکټ میلاویږي دا د مشرانو فیصله ده هغې باندې به موږ عمل کوو مشران نو دا کار دی او مشران چې کله هم څه فیصله کوي هغه د پارټۍ په مفاد کې کوي او هغه دا کوشش کوي چې زه هغه علاقې له بهترین کینډیډیټ ورکړم نو کومې خبرې که ما وکړې او زما په ملګرو باندې لږې بدې لګېدلي م بخښنه غواړم او که زما ملګرو کړي او هغه په بل چا باندې بدې لګېدلي د هغې هم زه بخښنه او معافي غواړم پاکستان تحریک انصاف او نور چې څومره هم سیاسي جماعتونه دي نو په دې کې واضحه فرق دی دا نورې پارټۍ چې څومره هم دي که تاسو وګورئ هغې که مشر نن نه 13 کاله کم خاندان والا سره مشري وه اوس یې د هغې بچو نوسو سره مشري ده نو هغه پارټۍ څومره هم چې سیاسي پارټۍ دي که هغه مذهب په نوم دي که د پښتونولۍ په نوم دي که د سوشلیزم او د سیکولریزم په نامه دي ټولې دغه خانداني پارټۍ دي نو دوی صرف مقصد د دې پارټو د 15 کال نه دا دی چې دا یې خاندانونو مفاد او خیال وساتلی شي او که د عوامو سره هر څه کېږي هغه دې وکړی شي په دې کې زموږ او ستاسو مشر عمران خان راپاڅېده او هغې یو سیاسي پارټي نه ده جوړه کړې هغې یو تحریک آغاز وکړو چې کوم د تحریک انصاف وي موږ او تاسو چې کوم د هغې ورکران یو عزتمندو هغې یو غټ تحریک روان کړی دی او موږ اوس پکې تاسو ملګري یو هغه صرف دا دی چېرې زموږ په دې معاشره کې زموږ په حکومتونو کې زموږ په اعلی عدلیه کې چې د انصاف نظام راشي کوم چې زموږ په بدقسمتۍ نه په دې ملک کې سر اړو شته دی نه که انفرادي لیول باندې وګورو که په اجتماعي لیول وګورو نو زموږ حکومتونه که څومره هم تېر شوي دي نو هغوی د ظلم نظام راوستی دی که تاسو وګورئ نه بجلي شته نه ګیس شته نه امن شته نه سکول شته نه جومات شته هېڅ هم نشته دی یو دوه کسان را پیدا شوي دي دلته یو کنونشن مقرر شو معراج محل کې اول دغه ګڼکپي د تازه خیمه د دغې کرۍ چې کومه ده یو دوه پټوارانو خلاصه کړه ټیک شوه دغه د روغې نوم هم واخیستی دی ځکه چې د امپیاګان دغه خو بته خوري د بعضې ملازمینو نه کوم سیټونو باندې ناست هغه نیمه زموږ د MNA صاحب نه واخیسته دغه ورکړې پټوارانو ده کومه دا پارټۍ ته نقصان دی دا دوی چې کوم دا حالات رانیولي دي په ایمان دا پارټي دا ورکر ګډه کوي پوه شوې ځکه دا زه ورته وایم نن په دې سټیج ده چې سم شه ترکیباره دغه منګې ګوره دا غلطه لاره هغې اختیار کړې ده پوه شوې دا پارټي خرابوي دا ورکر خرابوي مونږ ټول بې اتفاق کوي ټکټ دا جمهوري حقدار سړي اپلای به کوي بیا د پارټۍ مشران دي چې چاته یې خوښ وي ور به کړي مونږ به ورپسې ټول ځو هر چاته یې چې ورکړو دا خبره نشته چې دلې یې ورکړه ټیک ده او که دلې یې ونه کړه دا غلطه ده نو هغه داسې نور به مې ورته دوه درې خبرې وکړم هغه دا خامې راته ښیمه کرپشن کوي ولا دا کرپشن یې ته ښیمه خپله مې بمبري کړې 500 روپۍ را باندې کرپشن ثابت کړې 5 लाख روپۍ زه ستاسو جوړم سنډبلیو باندې پاتې شوی یم یو ټیکهدار نه مې اخیستي یا مې بل د 4 سال پیریډ مې پرې تېر کړی دی که بل شان سړی وي د هغې نه بې چاک لا 5 लाख روپۍ پرېږده څه کسان وایي چې دا خبرې وکړه دا خبره دا وه چې هغه لانګمارک شو بیا هغې دپاره مونږ د شاهد الله ځای کې راټول شو میډیا باندې ځي ځي زما څوک پانسې کولی نه شي لاس چې خلاصي دغه په ما باندې زه یې څه پروا ساتم
داسې ایم پي او دغه زه په جیب کې راکړم هېڅ پروا نشته د دې خلکو په اړه بړا شته او زما هم شته لږه خو زه به یو 10% به یې راته وکړم او د دوی خامې ته زه لږې ښیم چې نور په تېر نوځې لکه ملګرو د پروګرام کې چې کوم دی د ځینو خلکو په زړه کې دا دي چې یاره ایم پی ایس پکې ولې نشته نو د دې میډیا په وساطت سره یو پیغام ورکوم چې په تیر کال په دې ورځو کې موږ شمولیت کړی وو نو هغه موږ سره سوادي کړی وي مخامخ زموږ د جومات ته نږدې به دا عالمه د دې د سولر سیسټم واده یې کړې ده یو کال پس چې کوم دی هغه سولر سیسټم په دې جومات کې ونه شو موږ چې کوم دی د پارټۍ ته راغلي وو موږ ویل چې موږ به دا کم اختلافات دي دا به ختمو خو کوم انسان چې په دروغه باندې روان وي نو هېڅکله اختلافات نه ختمیږي او زه په خپله چې کوم دی د حلقې نه ما له خلکو وډ راکړی ما نه خلک چې کوم دی کار غواړي نو ما له چې څوک عزت راکوي د هغې په ډبل به ورکوم او زموږ ورکر کار دا دی چې موږ عزت غواړو موږ له چې څوک عزت نه راکوي نو هغه سره هېڅکله موږ په لار باندې نه شو تللی په اخره کې بیا چې کوم دی زه د خپلو ټولو ملګرو شکریا ادا کوم چې تاسو دا پروګرام له ښایسته ښایست ورکړه او تاسو دې ځای ته راجمع شئ والسلام